ما ته خلک وایي ته به د قبایلي خلکو ډېر زیات مینې هلته ډېرې زیات دورې کې او دا نور علاقه دې پرېښودې ده. زه هم څه وکړم دا مې زړه ته نږدې دي. یو سړی زړه ته نږدې نه زه څه وکړم نو ځکه بار بار راځم دې طرفونو ته. بدقسمتۍ نه الیکشن نه مخکې خان صاحب دلته نه و راغلی چې تاسو سره جلسه کړې وه. و انشاءالله نیکسټ ټایم کې به خان صاحب دلته راولو او هغه به تاسو سره انشاءالله مخاطب کوم به د سره انشاءالله وراځي. ساجد ممون چې کومه سپاسنامه پیش کړه دا بالکل به انشاءالله دا ټولې مسلې بال کېږي. د دې مسلو د ختمېدو وخت راغلی دی. د صوبایي حکومت کې ستاسو نمایندګي نه وه خو ما سره په آخره کې یو کوشش وکړو او د دې ځای نه ما یو ریزرو سیټ تاسو له درکړو. هغه خلکو ته وایم چې تاسو څه ویلي دي تاسو خو کولی نه شئ. او زه هم یوسفزی پښتون یم د پاټا قبایل یم زه به درسره ګورم چې د سیره څو پکېږي. د دې نه علاوه دلته د یوت او د ایس اف ځوانان زه ډېر زیاتې نه ولاړ دي مخامخ. د دوی د 3G او د 4G مسلې دي. انشاءالله دا مسله به د زه حل کولو کوشش کوم. په هر تحصیل د سپورټ سټیډیم اعلان د تم کوم د جوړول چې کومې ستونزې وي هغه زموږ مشرانو تېرې کړي دي. انشاءالله دې ځوانانو له موږ په لاس کې قلم ورکوو او د دوی ته به روښانه مستقبل ورکوو انشاءالله ولګي. مومند پریس کلب دپاره به د یو 10 لک روپو ګرانټ اعلان کوم زه او انشاءالله په نیکسټ سټپ کې به ورته د میډیا کالوني اعلان کوم. د دوی چې څو مسلې دي انشاءالله دا به کېنو. شوکت یوسفزی ما سره ولاړ دی انفارمیشن منسټر دی زموږ دی به تاسو سره رابطه کړي انشاءالله چې ستاسو څومره ستونزې دا ستونزې به هم انشاءالله د پریس ترونو ورکوو ځکه چې دا زموږ سترګې دي دا زموږ ژبه ده دا زموږ خوله ده دا زموږ اواز هر څه قوم ته رسوي. نو زه انشاءالله دا موږ ځان سره بوځو به د قافله کې. کورسل بارډر دی بالکل 2-3 میټینګز کې ما په خپله باندې ناست یم. ډېر های لیول میټینګ شوي دي پای کې پرایم منسټر آرمي چیف دا ټول سټیک هولډرز پکې ناست وو. د دې لپاره به موږ کوشش دا کوو چې دا څومره بارډرز دي چې د دې په خوا کې حکومت ځمکه والي او هلته کې یو زون غونډه کې یو کاروباري مراکز هلته جوړ کړي چې هلته کې ښه ټیک ټاک کاروبار کېږي چې دې خلکو ته د روزګار موقع میلاو شي. دا هم یو پروجیکټ را روان دی انشاءالله په دې به هم ډېر زر اعلان تاسو ته کېږي. د هغې نه علاوه دو دریای کابل لا خویزه بیزه د پاره د اوبو بالکل ما د پته ده په مومند کې د اوبو د سکو ډېر زیات مشکلات دي. انشاءالله په دې روان څو کلونو کې به ستاسو د مومند د ټولو د اوبو د سکو دا مسلې حل کېږي انشاءالله. 1 پیکټ سرلڑا اور غیبه چوک سے گلسن بارڈر تک دا چې کوم روډونه یې ځوانو منظوري ده درکو. دا فیډر اپګریډیشن دی دا ته انشاءالله اپروቭ دی دې منظوري الریډي شوی دی انشاءالله په دې به تم زر کار شروع کې. سوال انبار تحصیل خویزی او تحصیل بایزی د های سکول دی بالکل چې ځمکه وي او تاسو پې رضای نو زما پې څه دغه دی هغه اردو کې وایي جب میاں بیوی راځي تو کیا کہہ رہے قاضي تاسو رضای منظور دی هغه ټیک دی. کم چې اف ډي ایم اے ذکر وشو د کورونو کم کمپنسیشن چې دی پایم پرون میټینګ شوی دی دا اوس د اف ډي ایم اے سره نه ده پی ډي ایم اے سره ده. د صوبایي حکومت دغه دی انشاءالله دا به ته خامخا دا کمپنسیشن میلاویږي دا به د په هر صورت باندې درکوو انشاءالله. د تېره دیهاتو مسله ده دې لپاره به زه یو کمیټي جوړه کړم هغې به ما ته ریپورټ راکړي او انشاءالله چې څنګه تاسو غواړئ دا قوم غواړي هغه شانتې به دا مسله حل کړم انشاءالله. د سولرایزیشن سکیم دی بالکل د جوماتونو او د هسپتالونو او د سکولونو په هغې به تم انشاءالله ډېر زر کار شروع کېږي. هغه پروجیکټ نږدې دی تقریبا فاینل کېدو والی دی چې څومره دلته برتیانې دي دا به انشاءالله لوکل خلکو ته میلاویږي. دا زما ستاسو سرله وزیتین او بار سړی نه راځي انشاءالله. محمد ګډ په هغې باندې هم زموږ میټینګز روان دي انشاءالله ډېر زر به د هغه هم کولاو شي ډېر زر انشاءالله. نادره سینټر خبره وشوه په دې به تم انشاءالله ډېر زر کار شروع کړو. مومند ډیم کې به بالکل لوکل نوجوانان برتي کېږي. دا ماډي سیدم ویلي دي دا واپډیوال تم به ویلي دي چې څومره ریکروټمنټ دی دا به لوکل خلک کېږي انشاءالله. د غرنۍ هسپتال اپګریډیشن دی بالکل منظوره ده اپګریډ به یې کوم دته او خلک عوام د دې پنډان نه علاوه بل ته بهر هم ولاړ دی هغه سایډ ته هم ولاړ دی. د دوم شکریا ادا کوم چې په دې دومره سخته ګرمۍ کې نن پته نه لګي چې اسمان ګرمي ډېره زیاته تیزه کړې ده راپسې. خو بهرحال
زه د دې ټولو شکریه ادا کوم دا کوم وروڼه چې بهر ولاړ دي دا کوم چې په پنډال کې دي دلته کې ماته ولاړ دي د دې ټولو زه شکریه ادا کوم چې ما له مو دومره عزت راکړو गिरफ्तार करो शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करो